نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده نو دا وظیفه ایمرجنسي وظیفه ده. ستاسو یو مشکل را پیښ شو ایمرجنسي، ستاسو یو حاجت راغلی ایمرجنسي، نو تاسو محترمو مسلمانانو دا وظیفه د هر مانځه نه بعد دا شروع کړئ. انشاءالله العزیز الله پاک نصرت د الله پاک کامیابی دا به تاسو سره وي. لکه څنګه چې محترم مسلمانانو صحابه کرامو ته به څه مشکل کار راغلی نو هغوی به داسې یو عمل وکړو، الله پاک به د هغوی د مدد دپاره فرشتې محترمو راولېږلې. نن هم محترم هغه الله دی، نن هم هغه فرشتې دي، نن هم هغه وعدې دي، نن هم هغه انعامات دي، خو موږ محترم لږ شانتې بدل شوي یو. کله چې موږ دا وظیفه کوو نو ایمرجنسي وظیفه ده او تاسو ته پته لګي چې ایمرجنسي حالت څنګه وي. په هسپتالونو کې هم داسې وي چې په نمبر کې به ودرېږي نه، خو ستا مریض سیریس دی، اوس ما سره وروله. دغه رنګې په روډ باندې اکسیډنټ وشو نو دا ګورې نه چې بس هر چا وخېجو، مطلب ایمرجنسي ده، لکه دا سړی زر ورسوي یا مطلب امبولینس ته کال وکړي. نو ایمرجنسي محترمو داسې حالات دي چې هغې کې سره څوک سره ساز نه وي. نو دغه رنګې ستاسو هم څه مشکل راغلی او څه حل کېږي نه او ډېر زیات ګډوډ حالاتو کې تاسو ګیر شوئ، دا وظیفه د محترمو کې انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسمه کار محترمو دا به وکړي. او یاد ساتئ محترمو، ګارنټي در کوم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله شهید کېدو محترم هم دقه آیات یې دا لوستو. د دې وظیفې محترمو 15 غټ فواید دي. زه کوشش کوم چې هغه 15 غټ فواید تاسو ته ووایم. محترم 15 داسې فایدې دي که تاسو واورېدې حیرانه مه شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د جمعې په ورځ هم کولی شي، دغه رنګې د جمعې په شپه دا هم کولی شي. د هغې نه علاوه چې کله هم تا تاسې ایمرجنسي راپېښه شي نو بیا هم دا وظیفه کولی شي. نو دا وظیفه ستا په هر موړ باندې، په هر ډګر باندې، په هر ټایم کې ستا په کار راځي. ځان سره محترمو سیو کا، ځان سره دې نه سکرین شاټ واله. انشاءالله العزیز په ژوند کې به کامیابي دا ستا مقدر به وي. محترم مسلمانانو، وظیفه ډېره زیاته بهترینه ده. د قرآن مجید د لومړۍ سپارې چې کوم اخري پیج دی د دې یو آیت مبارکه دی او څوک هم دا وایي په دې ښودلې شوې طریقې باندې انشاءالله العزیز الله پاک به د انسان نه محترمو ډېر څه ورکړي. دومره ناشنا پیدې علمای کرام هم د دې ذکر کړي دي چې حیران مه شئ. خو 15 پیدې داسې دي ډېرې زیاتې غټې دي او ډېرې زیاتې محترمو دا ناشنا دي. یاد ساتئ محترم عثمان صاحب چې کله شهید کېدو او څونه چې یهود دي هغوی عثمان صاحب دای شهید کو، مشر عبدالله بن سبا. نو عثمان صاحب د قرآن مجید دقه آیت لوستو پس یکفیکهم الله وهو السمیع العلیم او اینا مبارک محترمو دا پرېوتله او په دقه ټکي باندې دا پرېوتله پس یکفیکهم الله. د دوی مقابله کې به الله پاک ستاسو لپاره کافي شي. مطلب څونه ستا دشمنان دي د هغې مقابله کې به الله پاک ستا لپاره کافي شي. څومره ستا مشکلات دي د هغې مقابله کې به الله پاک ستا لپاره کافي شي. څومره حاجات دي الله پاک به د محترمو دا پوره کړي. د پس یکفیکهم الله هو السمیع العلیم 15 غټې فایدې محترمو دا دي که چېرته ته قرضدار یې او په تا باندې قرض دی، دا قرض حل کېږي نه، نو فرمایي محترم علما کرام چې څوک دا وظیفه کوي نو الله پاک به ترې قرضې دا ختموي. دویمه غټه فایدې دا شوله که چېرته ستا په چا باندې قرض دی، تا چاله پیسې ورکړي دي او دا پیسې ترې راوځي نه، نو دا وظیفه ځان له شروع کړه. انشاءالله العزیز دغه پیسې دا په داسې ناشنا او په ښه طریقې باندې به راوځي چې ته به ورته حیرانه شي. دوه شولې. دریم دا چې هر جایز مشکل چې ستا کوم دی الله پاک به تاله پوره کوي. بالکل به الله پاک محترم تاله پوره کوي او خامخا به الله پاک ستا مشکل هم پوره کوي، حاجت به هم نا محترم پوره کوي. ورپسې محترم څلورم نمبر دا که چېرته د رشتې لپاره دا وظیفه کې الله پاک به ستا لپاره کافي شي. انشاءالله العزیز په یو څو ورځې وظیفې سره به الله پاک ستاسو رشته دا په ښه طریقې سره وکړي. محترم مسلمانانو، څومره چې ستاسو حاجتونه دي
بس شرط خبر دا یاد ساتئ په ذهن کې چې الله پاک به زما دپاره کافي کېږي. څونه مشکلات دي د هغې د حل لپاره د وظیفه شروع کوئ، په زړه کې دا نیت وکړئ چې الله پاک به زما دپاره کافي کېږي. انشاءالله الله پاک به ستا دپاره لازما محترمه کافي کېږي. وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار داسې دی چې تاسو به روزانه د هر مانځه نه بعد د جمعې په شپه شروع کوئ یا د جمعې په ورځ شروع کوئ او دغه شان زه یو پسې چې څو پورې ستاسو حاجت پوره شوی نه وي هغې پورې دا وظیفه کوئ. ترتیب او طریقه کار به داسې وي تاسو به 14 پیرې درود ابراهیمي ووایئ او بیا محترمو د هغې نه بعد به تاسو یا الله یا الله یا حی یا قیوم بحق فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. یا الله یا حی یا قیوم بحق فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم. د هر مانځه نه بعد شروع کړئ، انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به کوي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.